د ملي شهید مولانا خانزیب صاحب هغه یوه ټپه راته رایاده شوله، وایي د جانان مرګ راته اسان دی، وایي دا به ولاړ وي او زه به بل ته وخاندمه. نو دا ویډیو چې کومه ده دا راسه لږه غونتې وګورئ. دا کومه ویډیو هم چې وکتله دا د تېرې شپې ویډیو ده چې کوم د پاکستان د انډیا میچ و بیا پاکستان بیللی و. نو پېښور کې دا سټوډنټان راټول شوي دي چې جې هند په بریا د هندوستان. دا ولې چغې وهي؟ دا ځوانان مخکې یو څو کاله مخکې به د پاکستان په ګډه به دوی ډزې کولې، خوشحالي به کوله، مټایان به تقسیمول، پروګرامونه به کول. نن هغه ځوانان د میچ هغه میچ دی، هغه ګیلاړیان دي، خو مینه چې کومه دغه الټه شوې ده. دا ریاست دی په دې ویډیو باندې ځان له غور وکړي، فکر دې پرې وکړي چې د پښتنو ولې زموږ سره نفرت شوی دی، چې زموږ په هېواد په خپل هېواد په خپله خاوره کې د دشمن ملک مخکې ورته دشمن وایي، دا هغه چغې ولې وایي؟ یو انسان چې خپل انسان کله دشمن کېږي نو دوی دواړو له سوچ پکار ده چې غلطي په ما کې ده که په ده کې ده. ما کې غلطي چې زه غلطي ځان نه وباسم، که ده کې چې کومه غلطي دی د ځان نه وباسي. دې ځوانانو کې غلطي ده، غلطه چغې ویل ده، او که ریاست کې غلطي ده. ما ته خو سراسر غلطي په ریاست کې دا ښکاري چې باجوړ کې ابوړ ځوانان شهیدان شو، په تیرا کې شهیدان شو، دا جهازونه راځي د هر څه شیره که. بله خبر دا ده چې دا ریاست دهشتګرد ووژني، دونه دهشتګرد ووژلی شو. نو دا کم از کم د عوامو ته ښودل پکار دي چې کم دهشتګرد وویشتی شو. په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې راشي دهشتګرد ولګېده، او چې تصویران یې راشي نو هغه ماشومان یې 2 کاله او 3 کاله او زنانه. اوس موږ نه پوهېږو چې دهشتګرد اخر د ماشومان دي او که نه څوک دي، خوارج دي که په خارج دي. وایي دا دنیا شمله شو وایي، نو دغه دې وښودلی شي چې دا کم خوارج دي، دا ماشومان دي او که نه کم کسان چې راغلي هغه ولګېده. تصویران خو دې کم از کم شیر کړي.